دینو قتل یې کړ او دا اسیا مسیح چې کوم دی ولې رها کړه دا دنه ته دا تاسو پیغمبر علیه السلام چې تاسو ته یو زیاتی وکړو مطلب نه ک دین طرف ته باندې وګوره زه تا ته هم ته پریږده کنه ته ستا خبرې غلطې دي کنه دین طرف ته باندې وګوره مړه ته دین خبره وکړه د دین ټیکو تا د دین وکړه هغه جواب درکې کنه هغه د دین دښمنی بس پریږده بس پریږده دا هغه دین کوم خبره کړه نه کړې کنه مړه بس پریږده کنه هغه کې د دین دي څه پچا کې هغه کې اے پدې بس پریږده زه اوس ور مې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یو وار بیا د سسته بازار نه ستاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو دغه سسته بازار کې د خلکو یو ډیماند چې دلته کې یوټیلیټي سٹور د شورونه والا تر د نن ورځې پورې یوټیلیټي سٹور چې کم دی په دغه سسته بازار کې رانغی یوټیلیټي سٹور سره دا وی چې یاره غوړي پکې ارزان ملاويږي سسته بازار کې غوړي نشته چینی پکې ارزان ملاويږي یوټیلیټي سٹور دلته شته دی نه وړه چون کې دلته کې ډېر ښه ملاویږي او زه نن چې کوم دی نو تاسو ته به لږه نرخنامه چې کومه ده دا لږه ما له دغه که تاسو سره به نن شریکوم چې د سسته بازار او د بارځې فرق څه دی نو دا به سره واضحوم خو دا خبره ضرور کوم چې د شورونه والا تر نن ورځې پورې دې ته یوټیلیټي سټور رانغی نو بیا دا خلک داسې وایي چېرې دا خو د وفاق کار دی نو بالکل د وفاق کار دی اوس د موجوده حکومت کار دی هغه ټایم کې د تیر شوي حکومت کار و خو دلته چې ډي سي ورته خبره وکړه نو وایي ما سره څه کار نشته دی نو د ضلعي انتظامي هم دا کې ګناه نشته دی هغه محکمې ورته چې کوم دی چې موږ دلته کې نه ورکوو ښه دلته کې الو نمبر 1 او الو نمبر 2 چې کوم دی نو 35 40 25 30 کچالو چې کوم دی نو 60 70 دا 70 بار دی دا 60 دلته دی کنه ها پیاز نمبر 1 چې کوم دی نو 60 او بهر چې کم دی نو 70 پیاز نمبر 2 چې کم دی نو 40 او دلته کې 50 بر خلکو موږ وګورو نو ارسه کې 10 روپۍ فرق دی 10 روپۍ ډېر چیز دی یو خو تنبو دی بل دا نورم نه خرابوي په سوري باندې ګرځي کنه او بس ستا خو دی دکانداران دي چې دوی ځان ته پکې نه دي لګولي کنه واګانې هم بیا په دې کې لګې دي نو څه وایې رشه دې خراشه کنه څه خبره ترې کوي خوشاله ټول خوشاله دي ولی د دې نوي حکومت سره ټول یوټیلیټي سټور کې چې کم دی نو خوشاله دي چې اوس په خیر شي څه ویسې به څه متعلق یوټیلیټي سټور ارزاني خو پکار ده کنه یوټیلیټي ارزاني خو تاسو پکار ده کنه چې زمون شابه شریف صاحب سوي چې دی اوس سو کې د قوم د پاره لکه دا خو نه چې دی خپل دغه نظام دوه ورځې شو خیر دی کنه دوه ورځې نه شو کنه موږ دا نه وایو یوټیلیټي سټور دلته پکار او وفاق ولوي دلته پکار دی خو په یوټیلیټي سټور کې اوس هم چې کومه سودا او ریټونه د دې نه بازار کې ریټ خدي دلته اوس میده 90 روپے کیلو دی بار بازار کې هول سیل دکاندار 75 خرڅي ها او کنه نو دلته میده نو لکه دلته هغه شی لکه چې بازار کې 100 روپے ریټ او دلته 90 وینو بیا ټیک ده ټیک ده کنه نو کنه دلته یو شی پاس سی وی اول ته بازار کې ته دی وی 10 روپے فرق دی غب لګی کنه ته لړشه بار وګور چې دلته کم شی خرڅيږي ټماټر دي داري او شی ته بار ته پوسو چې کم ریټ چلی او زه دا هم لکه موږ دی بو عمران خان سلیکټ سیاسي خبره نه کوم زه دا نه زما اړ پټه له اوټ ور کړې خو زه دا هم کنده کسنګ چې نواز شریف صاحب سوي دوی ما دغه سره معاهده نه کړې دا مشرف سره 10 سال دی په سعودي کې ناستو کنو ناس اوس چې دی لړ انګلند ته د علاج د پرندل ته بیمار دی دی اوس ګوره چې راځي کنه دی بټ ارزانه لمرانه ملک دی حکومت سګرانی ارزانی راوستله من خو پدې د پښتانه په خبرو خړو خبره داسې نه اوس هغه ته لاړو ډاکو دی غجیل دا خبره زه مګه چې هر یو سړی زم پدې خبرو مونږ ډیر دوکه شو پدې اوس پنجابیان او سندیان پیښو مونږ پښتانه پلانیو پی پنجاب د پاره کوي کنه اصل ستاره لپاره خو نه مونږ له پکړه پښتانه نه پنجاب کې د بیله حکومت پنجاب کې د بیله لوډ شیډینګ نشته الته تلل شي روپې چټه ودا حکومت د چاره نه حکاله شو پدې یو روپې چټه زدا خبره پی ټی آی لګي خبرو کا چې نه کاله شو سری لې پیرا زه ته پی ټی آی چې څوک رغنه دا اوسه پورې دا چام نه دی کړی څه وکړه ته ویل ګوره زه ته چې دا کم د پیغمبر اسلام متعلق په اقوام متحده کې کوم خبرې وکړي دا د اوسه پورې ستا کم لیډر کړي بل داګه نه علاوه د پیغمبر اسلام ګستاهی خلاف چې د انګريزانو کم دغه وړاندې کول او پاغي هغه څوک دا ستا په دې بل راته وای د دنیا خلکو عمرو د زیرو جیل زید ته کې په کار د ملاوت کو خلا کو ته ماته دا سړیو خچا په پیسو باندې برتی شوی دی نو هغه ټیک دا کرپشن ختم دی پولیس له ګرور ورشي او ورته چې زما دا کار دی دا پیداغه پلار به هم کټ کوي دا او دی یو سړی چې د منه پیسې غشي دا کار په پیسو شوی
عمران خان ګور اوس الریډي چې بازار دي 400 دي زه الریډي 400 دي ما سره بیا لکه خیر دا خو د ویډیو خبرې چې مطمئن مې کړی بیا بسنګي چې تمام مطمئن کې هټیک تا کنه زه ګور ما ته چې ما به نظر له موټر کړی دی چې نور خلک دوکه نشي په زما دا مطلب اوس باندې راځي پردانه باندې راشه نه موږ پښتانه لا دوکه ارزانی نشته موږ پښتانه لا دوکه دی ملګری چې څنګه خبر وکړه وی الته بهر چې کوم دا وی غپ دی لکه ته یو خبر وکړه دا غپ دی دا غپ دی نو چې دا غپ دی نو خدام د دې حکومت کار دی کنه زه مچ ولې موږ سره دا غپ لګولې کیږي کنه اور دې بکې لاړو د حضور صلی الله علیه وسلم شان ته لاړو دې ته لاړو زه دا ته خبرې کوم ته صحیح دا نه چې زه پی ټی آی دا وې ته رها کړې دا وې آسیا مسیح ته ولې رها کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی د دې خبرې کوي زه د دوست ورته زه دې جواب ورکوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیت الله شریف کې خپل ګستاخ چې کوم دی صحابي ته عبد الله ابن عباس عبد الله رضی الله عنه یو کمزوري صحابي ورته وی لاړ صدا زما ګستاخ دی د زما ګستاهی کړي دا ورسوم پتک کې د بیت الله شریف خلاف نیولې او الته چې کوم دی نو قتل وکړه او دا آسیا مسیح چې کوم دی ولې رها کړه دا نه ته دا تاسو پیغمبر علیه السلام چې تاسو ته یو زیاتی وکړو مطلب نه ک دین طرف ته باندې وګوره ته 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 پریږه کړه ته ستا خبرې غلط دي کنه دین طرف ته باندې وګوره مړه د دین خبره وکړه د دین ټیک دا د دین په هغه جواب درکې کنه هغه د دین دښمنی بس پریږه بس پریږه دا د دین کوم خبره کړه نه کړي کنه مړه بس پریږه کنه هغه کې د دین دي سره پچا کې هغه کې اے پدی بس پریږه زه اوس نور مې الحمدلله روجا دا ګوره زما په مخ باندې ګیر استا بس پریږه بس صوفي دې خبر دا څنګه دا زه دا خبره ارزه کې د دین بس خبره دا ځکه شوبه ده مکه خلک مسلمان زم مسلمان هم کنه هم بس خبره ده من دا تاج کوم خبره کړ ډیره خپل خبره دی وکړه ډیره خپل خبره دی وکړه چې سستا بازار سه غب شپ زمای شو دا کنه زمای شو دا بدی باندې ګور سره تمام کنه ما په لکه بدی خوښه مشره بس من پرځانه خبره کومه په دغه باندې کو تاسو پکې بل خوالاړ ځای کنه دې خبره کومه دوکه کړو کنه بل څه ده ورشه زمو سره ټاپک ته پاره خبره کوم ارزانی شته راته ارزانی الحمدلله برابر ارزانی ده خارزانی ده څه کار کوي کم یو انسان نرلوګي موټر روډر چالو ها روډر چالو روډر چلی ها څه دی راغستی دا مکرینی میرا غشه ها سونه روزي سونه ګټي دروازه بس پروردگار سره لیکلي هغه راکی کنه خوشاله سو بچي خوشاله اته اته بچي دي وړو بوره په سوره پته شته اوله پسلو سو غاټه پاته سو غوان کی تپوس کې غریب نو یاره مګری بس مونږ په خپل حالات کمزور بل بس تپوسو کو او اسی لګارځي څنګه مګری نو مونږ هوای چې مګری هغه نن 50 کال مخکې کمردانی و چې هغه واغه ټیم مګری د ما پلار په 8 روپیا باندې ګوټ کو په پردي پټي کې انن مال باز نیم ټیم 300 روپیا خپل پکړه کړو دا هغه د دې وخت پرښت غنښتا اب مرګری لا بل شورګره تا خو ځګانو کورونه تا او شملې هم خلکو نه غوسته هرو بمړې سره ونډوړې وخت پاس کاو او شکر دې اوس چې کم نه لري انسان چرخوري دلته پکاري چې یوټیلیټي سٹور خو دلته وی کنه پکارو نو مرګری ولې نه سہولت خو پکارو خپه کار دي دا د حکومت کمزوري نه غني ته یارو کې جنا شانته ټول حکومتونو کمزوري دي ټول حکومت دا پښتانه بکله پیږي چې په دې دغه باندې جنگ جګړه کوي کنه دا کوم چې خپل د امریکای نه راغلي دا په ایربونو ډالر چاله راغلي د عوام دغه حکومت راغلي دا کسان لکنه دا کوم چې ګورنمنت راوسته نو پکې چې دا خزانه سی ولا راغلي دا ته چا ویلي دا عوام ټول وای کنه عوام وای کنه تالي دي پسترګو سلی نه تا په خپل سترګو سلی دي تا لپاره ما دا ولید چې لس روپیا دل تارزان دي ما دا ولید چې ته یوټیلیټي سٹور نشته ها ما دا کاغذ نه کنه دا کاغذ نه له هوته نشي ویلې تم دا کاغذ نه وای کنه چې تعالی توبې ته دونه پیسې راغلي نو ګوره یا لکه عام دا خبره ده خبره کوم روجه د موتازان له ایمان پدې نه خرابودي ته وي دروغ ګیره دي د خو کولې ګیره دي منځو داس پکې خپل ترنن کوریا چولې دي ما خام بزی صاحب کتاب بکې دا خبره په دروغ کې رااله چې امریکای دونه پیسې راځي لکه چاوي دا خلک ګورنمنت څنګه بدل دا خلک ګورنمنت پس بدل ګورنمنت د خپل پالیسو په وجه باندې لاړ کنه خپل ملګری ته شل پینځیش لاړل کنه ته د حکومت د مطمئن چې سکارونه وکړل کارونه راته وای بس زه دارته وای چې زه لګ مطمئن شم خیر دی نو مطمئن سکارونه بس راته وای یاره پرچا کې یم تاسو کنه وس انصاف هم لګ الحمدلله د حکومت کې نه دی نه پرچا شي لا اله الا الله محمد رسول الله کته پرچا را کړی اته کریم خارزان اخلي نه مکه سرخط کې کوم ګورنمنت وکنه اگې نه د موږ پرچا نه را کړی صحیح ده یو خدا خکار شکر دا ډیر خکار راته وی تینه پرچا کړی بل تاسو خکار وای یاره مرګره بس
ازي ته سویم نه هغه خو ته منه مرسه منم نو نه زه به تاسو سره په خبره کوم کنه نو ګوره خبره چې په خبرو ختم شي موږ په جګړه کو په خبرو کنه موږ وی وير دا چل لکه ته دې پارټي سره بس یکدم په کنځل شي دا په دلیل چې خبرې شي اوس ګوره تا د چا ویلې دي چې امریکای دونه پیسې را لګلې لکه ثابتي د سنه وي اخو هغه عمران خان صاحب ته بار حکومت وی چې تعالی کوم خطر راغلی دی هغه خایا او دا رمیاش شو خط نه خي ها نو لکه موږ دې ته وایو کنه چې هغه په پست راغلی چې سی لیکلی نو چې دنیا ته پته ولګي نو مو ته په خبر شو نه مرګري دا غټ دا غینه پات چې مو ته خبرې کوم بدمعاش مخکې چې کم دین ول خانه غټ بدمعاش دلته څوک دی نه امریکا ده کنه امریکا خو دلته کې زه خو د امریکای د خدای بیخ بنیاد تو بس دوی د لاس ته یوټیلیټی سٹور مونږ لګیدو نه د لاس چې کم دی دلته ارسا امریکا کوي ارسا امریکا کوي کنه ها بیګا شیبازګل چې کم دی د پنجاب الته کې اطلاعات هم دی ډېر مشهور دی هغه ته وی تو وای چې امریکا مرد آباد نو ویزه دا چرته ویل شي نه پیسې بیا د څنګه به ورکول نه هغه پی ټی آی والا دی کنه پی ټی آی والا دی ناغه چې ته په خپل مرد آباد نشي ویل دا خبره کې چې دار امریکا کې یو پیسې راځي استا یادش کې راځي دلته امخ کړو کې کنه اته خو بګر دی په دې چوک خلکو دا هغه بوش هغه تصویران جوړ کړو هغه بوتانه جوړ کړو سوزول به کنه نو مرګري لکه هغه مونږ بیا هم کوم چې زموږ د خوب نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وشي نو مونږ بیا هم چې کوم دنو خلاف یو دا وامه نه غواړي ولې نه غواړي خو دا بل مګ شو خو امریکای چې کوم دینوم پکې صدا شان دغه شو نو امریکا زموږ د عوام بالکل نه غواړي څوک هم نه غواړي امریکا موږ غواړو خو دا موږ دا ګورنمنت دا د ملک څه پالیسي وی کنه هغه پالیسو باندې هغه موږ زنه پیغام پالیسو اوس اداره شل اربه چې کم دی ګوره په دې بزان پیو نو چې کله شل اربه روپې مونږ قرضداري کړو مونږ چې په دې لګ مونږ ځان پیو په دلیل باندې کله خبري شروع شي کنه نو مو ته بکروانی کوم نو مونږ پښتانه چې کم دی یو بل سره په جنگ جګړه شو دغه لیډران هلته خپل کې یو دی په یو ځای ناس وي مو ته به ځان ته زړه بدایو کو مونږ له د ماخام د روټۍ په کار د ګوره انګريز له د مریض لور کړه خیالي په پول باندې ناراضي ولې ناراضي وي دا ایکسپایر شوی دا په 1937 کې جوړ شوی دی زمونږ باور په الله دا مونږ په خیالي په پول زورازو کنه ټالم کې یو زورازو په مونږ له پکار چې د نن ورځې د روټۍ غم رالو کې چینی چې کم دینو صلی الله رسول غوړي چې کم دی په تیر روزه کې ما په 1.5 روپیا ګوتې غستا اوسې په 4.5 واخلم صحیح بجلی بالکل نشته بجلی ډیره خراب شوه راته یو ته لګیږي نه څه خبره کوم دا ټول ملګری دي کنه مونږ چې په دلیل باندې خبرو کوو زه ما روز دا چې کوم چې ودا مونږ غریبانان به دا کې چانه وای چانه زم چوز به پیښې وی وری نه اته شلور روپو خبر وکړه تا کو کلیګا دوار کاغذ شل روپیا څنګه قرضداري کړو دا ملک دا قرضونه چې کم دینو دا دی حکومت واغستله دا ټول نه زیاته قرضه دا واغستله لکه بزین به باندې بزن پیګل بیا او موږ نری مامش بیره ورګاډي منو موږ یاره ویار سي ټیک لګا یو ته مس چللی صد سرشته دي نو د حضور صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم بشان کوم ټول ځان قربان موږ مسلمانان یو خدا شلر روپیا موږ قرضدار شو قرض دی حکومت کې د ټول نه زیاته قرضه چې کوم د موږ پاسلی خبرو ځان پیولو ته په درینیم کاله کې غنا قرض بالکل اوس وره راشه مشه تاسو به دې هم برمانه غوښتل خاص کتونکو دغه مونږ دې خبره لراغلی بهر خاله مونږ به خبرې کوو په دلیلونو باندې په دې به جنگ جګړې نه کوو دا لیډران په خپلو کې یو دي مونږ قام له مونږ 400 وال یو 400 وال ته زما دا خواست دی چې په دې خبرو باندې یو بل سره مين خله یو کم سیز نه چې خبر نه نو په کار نه چې پاغي باندې باس وشي دا ګوره دا مال دا معذور راغی راځه بشرا راځه دا ماشوم چې کم دی کنه دا ستاسو په دې حکومت کې په دې سره لګی دی د دې سترګو نه چې کم دی دغه شو د ته انصاف چې کم دی د سره ملونه شو دا ګوره په دې دیره کې لګیدل دی وی مال څوک پرچم نه راکې یو پولیس او ولس چې کم دی انصاف وشته زبر د پریکټلی په دې خیمه چې دې د وړو بورو پسې د سونه وخت ما پسې کال کې یو شپږ ورځې شو کور کې وکړول نشته ما ته کال کوي ما ورته سسته بازار کې مراشه چې زه تعالی وړه درکم کور والا ته پدې کې لاړه چې دې معذور شو خو ټیک ټاک پرو د امریکا چلولخه د نسترګې لاړه د علاج د پاره دی پړنګو پادیره کې نو 400 والو مونږه 400 والیو او مونږ په دې خبرو یو بل سره نروانیږو خبرې په خبرو باندې کو جودا نازکه خبرې چې اوس ګوره زه د دین نه نیم خبر نه په دین باندې څه خبرې وکم کنه نو زما به ټول 400 والو ته خواست چې راتلونکي وخت کې بیګا په دیر کې هم په کمنټس باندې ډزې وشوي دوه پکې ولګېدل
نو خو مو ته اوس روان شو زه دې له راغلی یم چې ما قام تارزاني راولي دا د دې حکومت ذمواري ده دلته چې نن یوټیلیټي سټور وي په 15 روپۍ باندې شانتي کارت فوټوکاپي ده او که نه ده نو چې تا ته په 160 باندې د غوړو ګوتې درکوي نو په 115 شو که نه شانتي کارت فوټوکاپي هم درنالي نو ماله تا څه راکړل 15 روپۍ خو دلته فوټوسټیټ چې کوم دی د هغې هم رانه اخلي ټوله مسله ده دلته کې یوټیلیټي سټور چې کوم دی د دې حکومت نه مني چې دلته کې نن یوټیلیټي سټور وي نو دې خلکو ته به نوره مرزاني وه خو بهرحال نرخنامه چې کومه ده د بار بازار د دې ځای 10 روپۍ فرق دی په دې کې د سبزۍ دا مې درته ښودله نن په دې راغلی وم خو دا بعضې خلکه چې کوم دی د څه نه خبر نی او بس خلکو وله ذهن داسې جوړ کړی دی چې ویې لکه بس دا هر څه چې کوم دی غلامي او غلامي موږ خو موږ د 4 کالونه چې کوم دی نو غلامان یو دا موږ د ارزاني راکړي بس په دې باندې دا روی په بجلی باندې خبرې وکړه بجلی چولټه مره ورتلې ده لوډ شیډینګ لړۍ زیاته ده د دې نه مخکې زه اوس اکسین نه رالم اکسین سره مې خبرې وکړې هغه ډېر کلیر کټ وي چې په موږ باندې د بره نه بجلي بنده شوې ده چې یو افسر داسې خبرو کې خو زما پیج ګوره نو دې نه پس په هغه ویډیو راځي چې هغه سره ما دا خبره کړې ده چې کله نه روژه راغلې ده په مهذبو معاشرو کې په داسې تخوارونه چې راشي نو هغوی ته هر څه سهولت ورکړي موږ چې روژه راشي ملاوټ موږ شروع کړو بجلي زموږ نه لاړه الله دې ورته هدایت وکړي د دوا قابل خلک خو نه دی خو بهرحال بجلي نشته بیل ورکو یوټیلیټي سټور باندې موږ قطارونه وي پیسې ورکو غوړي نشته دا خلک به اوس په مزه پیږي چې څو شو او پښتنو ځان ویښ کې ځان پې کې ځان د څه نه خبر کې موږ ورې په ځان نه خبرو یو به سړي د ګریوانه نیسو جګړه ورسره کوو نو ځان خبر کې او په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال وساتئ بهرحال سسته بازار کې یو خبرې ډېرې اوږدې شوې خبرې مې په دې کولې په دې 10 روپۍ فرق باندې ما نن خبرې کولې چې نرخنامه کې دا وه خو هغه رور راغی یو خوا ووي دا سسته بازار ګپ شپ دی او بل خوا دا وایي یاره حکومت ولې لاړه نو چې دا ګپ شپ دی نو خو زمیوار دغه حکومت دی که نه هغوی په خپلو جلسو کې لګیا دي هغوی لګیا دي چوک ته روزې چېرته نه د افسر نه تپوس وکړه نه چې کوم دی نو داسې نور څه سهولت رالل نو په کار ده چې د قوم مسلې اخمې دي چې دې ته توجه ورکړي انتظامیه دې وخت کې لګیا ده خپله کوي ډېره مننه خوشحاله وم